چې قیامت کې به د خلاصي دوه لارې، یو نیک عمل او یو سفارش. خدا سفارش چې م کوي شهید به کوي، حافظ قرآن به کوي، عالم د قرآن به کوي، حاجی صاحب به کوي، خدا ټول به د الله په اجازت کوي، خپل اختیار به د چا نه وي، خو الله به دې ته اختیار ورکړي چې ورکئ وکئ سفارش وکئ سفارش. حدیث مبارک کې راځي اجتمع العالم والعابد على باب الجنه، د جنت دروازه به یو به عالم او یو به عام سړی د جنت په دروازه جمع شي. الله به د عام سړي ته وایي ته ځه جنت ته، او د عالم ته به الله وایي قف ته ودرېږه ته ودرېږه. عالم چې وګوري عام سړی به جنت ته تللی، عالم به په دروازه ولاړي. عالم به وایي دا خود ته ما فضیلت د قرآن د تبلیغ د ګیرې بیان کړی، نن هغه جنت ته لاړ او زه ولاړم. رب العالمین به عالم ته وایي چې زه تا یوازې نه پرېږدم، دی مې یوازې ولیږو او تا زه یوازې نه لیږم. فاشفع لکل من احببته، اے عالمه ته سفارش وکړه چې څومره خلق دی خوښي. علما وی سل نه، 200 نه، 500 نه، دته به بونډري نه په دغه ټیم کې، حد به ورته نه وي. فاشفع لکل من احببته، چې څوک دی خوښي هغه ټول د ځان سره جنت ته بوزه. دا ستا اعزاز دی، دا ستا اکرام دی، او ستا په سفارش په زه ډېر خلق د جهنم نه بچ کما، او الله به جنت لو والا جوړ کی د عالم په سفارش باندې. بعضې روایاتو کې ورله حد معین راغلی، خو دې روایت نه معلومیږي دا چې د دې دپاره څه حد نشته دی، بس چې څومره یې بوغوستل. ندی به بیا وایي فهل لنا من شفعاء، پس آیا شته دی مونږ لره سفارشیان چې سفارش وکړي زمونږ دپاره؟ نو سفارشیان خو به م نه نو وی به او نردو، یا دې مونږ واپس کړلی شو دنیا ته. بل لار خو نشته، خو دنیا ته به د الله مونږ واپس بوزي، نو هلته به عمل وکړو صحیح عمل چې آخرت پم آباد شي. نو بیا به دا نارې د قیامت په ورځ خلک وی، نو ښه خبره ده ښه خبره ده، وی سانس ہے تو چانس ہے، چې سا در کېده نو چانس تر سره شته، اوس ښه موقع ده، ښه کرل ریبل وکه. بیا به دې ژوند پسې ارمان کوي چې زه لاړ شمه، نو زه به د سترګې په رپ هم د الله نافرمانی نه کوم. خو چې څوک تلي دي ګوره هغه بیا راغلي نه دي، دا د الله قانون دی. نو او نردو، یا واپس کړلی شو مونږه، فنعمل، نو پس مونږ به عمل وکړو غیر الذي، غیر د هغې عمل نه کنا نعملو چې مونږ کړی وو. دا تیر خو چې مونږ کړی وو، نو په دې خو مونږ ته نجات میلاو نه شو، خو نور به ښه عملونه کوو. نه پرې به نه ښودلی شي. قد خسروا انفسهم، الله فرمایي په تحقیق سره تاوانیان کړي دي خپل ځانونه. نن یې تاوان وموندو، نن د ګټې او د تاوان ورځ ونه، نو دا سوچ چې دوی دنیا کې کړی وی ښه به وه. قد خسروا انفسهم، په تحقیق سره تاوانیان کړي